پته درته شته چې د اخلاص چاته وایي؟ راځه چې نن درته د اخلاص یوه نمونه وښیم چې اخلاص دې ته وایي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي چې د هغې په دروازې یو فقیر ودرېدو. سوال یې وکړو چې که څه وي ماته راکړې. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې ته د خوراک لږ څه ورکړل چې دا ملنګ ته ورکړه، په دروازې ولاړ دی. نو چې وینځه روانه شوه دروازې ته رسېده، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورپسې شاته ورو ورو روانه دی، دیم دروازې ته راورسېده. هغه وینځه بار ووتله. نو هغه وینځې فقیر ته هغه څیز ورکړو. فقیر ورته دعا وکړه چې الله پاک دې په تاسو رحم وکړي. دغې وینځې چې دا ور بند کړو، کور ته واپس شوه، نو دروازې کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولاړه وه. نو دا وینځه عایشه رضی الله تعالی عنها ته عرض کوي چې تاسو ماته دا صدقه راکړه چې دا فقیر ته ورکړې. ما دا صدقه راوړه، فقیر ته مو ورکړه. نو تاسو ولې دروازې پورې راغللې؟ تاسو دا تکلیف ولې وکړو؟ خو ما صدقه ورکوله. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته داسې جواب ورکړو چې دا جواب سرو زرو سره د لیکلو قابل دی، چې دا په سرو زرو سره ولیکل شي. څه ورته وایي چې زه ځکه دروازې پورې راغلم چې کله ته فقیر ته دا صدقه ورکړې، هغه ته دعا وکړي چې الله پاک دې په تاسو رحم وکړي. نو زه ورته دعا کوم چې الله پاک دې په تاسو رحم وکړي. نو دعا د دعا په مقابله کې شوه. هغې مونږ ته دعا وکړه، مونږ هغې ته دعا وکړه، او صدقه صرف الله رضا دپاره شوه. دې ته وایي اخلاص. او مونږ چې نن سبا صدقه کوو، چاته چې صدقه ورکوو کور پرې درړوو، کور پرې ورته منډه ورکوو چې دا دعا وکړه، دا دعا وکړه، دا دعا وکړه، کوره پرې نه پرېږدو چې په زور مونږ په هغې دعا نه وي کړې. نو تا صدقه الله رضا دپاره ورکوې که ته دعاګانو لپاره ورکوې؟ اخلاص دا دی چې ته صدقه الله رضا دپاره ورکړه. خو نن سبا اخلاص چېرته دی؟ څوک الله رضا دپاره صدقې ورکوي؟ نو الله پاک دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا وکړي. الله پاک دې موږ تاسو ریاکاري نه وساتي. خو نن سبا اخلاص دوربین پرېږده، ولکه په خوردبین کې وګورئ. عوام خو پرېږده چې زموږ په نیکو خلکو کې هم اخلاص نشته، الله رضا نشته.